یو خبره ته بله دا کوم چې یو لیبارټري والی یو ډاکټري لیبارټري والی د ډاکټري کار نشي کولی او ډاکټر چې دا د لیبارټري کار نشي کولی زه دواړو کې نه یم خو ته به په یو کې یې ضرور یا به لیبارټري والی یا به ډاکټري خو زه به دې په دواړو باندې پوهه کوم. السلام علیکم. یو څلورو دوستانو کشرانو یا همزولو دپاره حاضر شوم غواړم چې په ویډیو اپشن کې ولا په ویډیو پام کې ولا جواب ورکړم. که ستاسو خوا کې زنانه وي پلار وي مور وي ورور وي خور وي مهرباني وکړئ دا ویډیو سکیپ کړئ دا به بل وخت کې واورئ. یو دریو کسانو پکې بې تعلیمه کسانو دا خبره کړې یو پکې ویلې چې اوهو د هلکانو کار ته چې خبره کوي نو دا ګناه کوي او د هلکانو کار د دې سره سیوه کېږي. یو هغه رور دپاره سکرین شاټ نه شیر کوم. دویم ویلي چې راته پکې د زناورو ډاکټر ښکاري بې خندا ریاکشن پکې کړی څه خبره نه ده خیر دی دغه به دغه زده کړه وه. او دریم ویلي چې راته ځان مشهورۍ په ډکو امتیازو کې سپارم راتلل دا تر ځان د شهرت دپاره لګئ نو ته ځکه دا خبره کوې. د الله تعالی رحم دی ورونو الله تعالی ماله دونه سره کړي زما نه مطلب دا زما نه د الله تعالی ما کړی چې زه به ستاسو د یو سوال پنځه جواب کوم او زه به ستاسو د 15 سوالو یو جواب کوم. دومره الله تعالی ماله په جهالت کې علم راکړی. جهالت مطلب چې ما علم نه دی کړی خو دومره علم راکړی چې تاسو کله انسان سټډي کړی نه د هغه سره ډغره مه وهئ دا یو خبره یاد ساتئ. د دې یو ورور دپاره د دې درې ورو دپاره د یو خبره کومه چې یو شاعر وي انسان عجزه دی غلطي به ترې نه وشي چېرته استاد یې یک له یو ځای دوه هلکان مه راپرېږده. د دې شعر سر مطلب د تاسو په دې باندې ولې اعتراض نه کوئ د دې مطلب شته دا رښتیا وي که دروغ وي دا 100% ټیک وي که دا 100% ټیک وي نو د دې یو خبره دپاره دا خبره کوم ته چې وایي چېرې د هلکانو ملکانو ته خبره کوې ما هغې کې ویلې چېرې اسلام اجازت نه دی ورکړی ما انسانیت مې راکړی چېرې اسلام څه کوي چې انسانیت هم اجازت نه دی ورکړی خو دا څیز بیا هم شته. نو ورور مې یا خو ته نعوذ بالله فرشته یا ملایکۍ یا هوری چېرته په اسمانونو کې اوسېږي او یا دې د ځمکې په حالاتو باندې ځان سترګې پټې کړي دي. هغه دویم دا وایي چېرې تا ډکو میتیازو کې سپرم ستا دپاره به څنګه دوه جواب حاضر دي چې تا ته مې وویلې چېرې دا خبره زما نه په غلطۍ کې وتره ما په دغه کې ویلي مسانه مسازه کړې هغې کې مې ویلي چېرې دا تشو میتیازونه هلکه ده ما ته دې خوا مریضانه دې خوا مریضانې اوس حاضر وخت زه ریلیکس یم دې وخت کې د جمعې مونځ مې وکړو ایمرجنسي کې رالم خو ستا هم دوه جوابه کوم. یو خو دا خبره ما غلطۍ کې کړې دا د یو جواب شو ما یادولې تشې میتیازې او دویم جواب دې دا شو چې او نن سبا د هلکانو د بعضې هلکانو که د ډکو میتیازو ټسټ وشو نو په هغې کې به سپرم راځي بیا چا نه تپوس وکړه خیر دی ځان پویه کړه چې کوم سنجیده پالو ور دي د هغوی د خبرې معذرت غواړم خو دا خبره د یو جاهل دپاره په جاهل انداز کې ده خو ډېره صحیح خبره ده ما چې څه وکړه. دریم نمبر یو ورور دا خبره کړې ده زبردست تپوس دی خو زبردست کې بیا مسله دا ده چې که فرض که خلک دغه خبره په چیټ جی پی ټی باندې یا په د واتساپ په ای آی باندې چک کړي نو دا خبره به بیا ورانیږي او د هغې دپاره ما دا 2 مارکره راواغېستلې. دغه ورور زما وایي چېرې سپرمیټوریا یا سپرمیچوریا دا څه ته وایي دا څه ته وایي او یا سیمینیوریا څه ته وایي. اوس کار دی ورور مې او عامو خلکو ته یم چې ورونو په دې خبره باندې که تاسو چېرته دا کمنټس کتلي او تاسو چې اوهو دا خو شته په دې یم پویه کومه چې دا وایسي شته چې کله داسې به زوران کمه چې کله انسان د پراسټیټ اپریشن وکړي د پراسټیټ دا د ده مثانه ده یورترا ده د تشو میتیازو سیسټم دی دا د ده بره باډي د لږې غټه نن سازومه دا په دې ځای کې مثانه ده دا په دې ځای کې پراسټیټ دی دا په دې ځای کې انډي دي د دې رور دپاره دا جواب دی. په دې ځای کې دي سیمن جوړیږي او دا سیمن ویزیکل یا واس ډکټ په ترو باندې دا مني راځي په دې یو ډکټ باندې او په دې بل ډکټ باندې دا په دې ځای باندې راځي دې ځای کې بره په دې ځای کې ورته سیمن ویزیکل یو لګېدلی او سیمن ویزیکل ورته بل لګېدلی بیا دا دې ځای نه بیا دې خوا ته راځي په دې ځای کې دا په دې پراسټیټ باندې وردن نه شي او په دې پراسټیټ کې دا یورترا چې کومه ده نو دا په دې ځای داسې را رسېدلې ده دې ځای ته د تشو میتیازو دا لکه په دې ځای کې را رسېدلې ده او بیا په دې ځای داسې راغلې ده دا پراسټیټ په دې منځ کې دا راوتې ده او دا سیمن نالۍ چې کومه ده دا په دې ځای باندې د بره نه اوښتې ده د دې په دې غاړه کې یا په دې طرف باندې یا په دې طرف باندې. اوس دا څیز به زه د دې ځای نه راواخلم چې کله موږ د پراسټیټ اپریشن چې ډاکټر کوي که نه نو دا اوپننګ چې کوم دی فرض که دا پراسټیټ دی نو د دې د تشو میتیازو نلکه چې کومه ده دا د دې په دې منځ کې راوتې ده او د منۍ دا نالۍ چې کومه ده نو دا په دې کې په د یورترا کې د بره اندرسې راکوزه شوې ده په دې پراسټیټ دې ته ویل کېږي پراسټیټک یورترا او په دې پراسټیټک یورترا کې بیا د منۍ دا نالۍ راکوزه شوې ده د دې ځای نه روان شو نو دا د مثانې ته نه راځي چې د مثانې ته راشو په دې ځای باندې ورشي دا د پراسټیټک یورترا ته د مثانې نه بار دې ځای کې ورته الله تعالی سپینکټر لګولی نو چې کله مني وځي د تشو میتیازو سیسټم بند دي چې کله یو سیسټم ازادي بل بند دي او چې کله بل بند دي نو بل ازادي د دې رور دپاره دا خبره ده داسې کار دی رور مې
ته ښه په دې باندې پوهېږي. یو خبره ته بله دا کوم چې یو لیبارټري والی یو ډاکټري، لیبارټري والی د ډاکټري کار نشي کولی او ډاکټر چې دا د لیبارټري کار نشي کولی. ډاکټر مایکروسکوپ ته کېنوه نو مطلب که یو کیس دوه باندې پیږي هغه نشي مرګي، دی پرې نه پیږي. لیبارټري والا پریکټس ته کېنوه مریض ته کېنوه دی په هغې باندې نه پیږي. داسې فرق دونه مثال دی لکه څنګه چې یو مصري یو د خیرات والی، د خیرات والا تاله انجن نشي راکولاولی او مصري چې دی تاله د خیرات کار نشي کولی. زه دواړو کې نه یم خو ته به په یو کې یې ضرور، یا به لیبارټري والی یا به ډاکټري، خو زه به دې په دواړو باندې پوهه کوم. اوس د دې خلکو د صفایي دپاره چې کله سرجن تا نه تا چې کوم لفظ یاد کړی چې سیمینوریا څه ته وایي یا پراسټیټیوریا څه ته وایي یا سیمینوریا یا سپرمیټیوریا، دا څه ته وایي چې کله تاسو نه سرجن د دې ځای نه پراسټیټ ګلینډ لرې کوي او ستا عمر لږ وي نو ستا په دې پراسټیټ ګلینډ کې دې ځای کې دننه د منۍ نالۍ راننوتې ده، په دې کې دننه منۍ نالي ده، دا کوم ډکټ چې دی دا په دې کې راننوتی. اوس تا د دې ځای نه خو دا پراسټیټ لرې کوي خو په دې پلک کې تا سره د منۍ تار دی، د دې سره به څه کوي نو داسې کار دی نو که نه چې دا تار د دې ځای پورې دا دی راغلی دی په دې ځای کې پراسټیټ کې ورننوتی دی. سرجن داسې کار وکړي چې که تا ته ضرورت او ستا بچو ته اراده چې مطلب زه به په راروان وخت کې بچي راوړم نو او ستا اپریشن ضرور وي د پراسټیټ، سرجن به داسې کار وکړي چې دا ډک به په دې ځای کې کټ کړي او دا به په دې مثانه کې په دې ځای کې ورکړي، چې دا کله په دې مثانه کې کله ورکړو په دې ځای باندې دا ستا بیا هم د بچو دپاره په ښه منې نه راځي. نو ته چې کله انټرکورس کوې نو ستا مني به په دې ځای باندې را روانېږي، په دې ځای باندې به راځي همدغه ټریک همغه عمره مزه به ته اخلي چې څومره ته په انټرکورس کې اخلي، خو ستا مني به په مثانه کې تشېږي. چې کله ستا مني په مثانه کې تشېږي او تاله بیا د تشو میتیازو ضرورت راځي ته تشو میتیازه کوې نو ستا مني به په دې ځای کې په دې تشو میتیازو کې را پرېوځي. دا به اوس ولې دې ته ویلی کېږي سپرمیټیوریا. دا اوس ولې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې دې ځای کې تا پراسټیټ لرې کړی او ستا ډک ته دې ځای کې په پراسټیټ ګلینډ کې کولاو کړی دی. په زور زیر مو پوهه کومه. دویم به په کوم وخت کې کېږي خبره لږ زر ختموم نو ځکه ګینې ډېر ډیپ د سطلې شم د الله تعالی خو مهربانۍ سره. دویم به کوم وخت کې کېږي؟ دویم به په هغه وخت کې کېږي چې تا منه د شپې غسل اوښتی واجب شوی یا تا هینډ پریکټس کړی او په دغه وخت کې ته د تشو میتیازو ټسټ فرض کړه ډاکټر له یا لیبارټري ته ورشې په دغه وخت کې ته د تشو میتیازو ټسټ وکړې نو ستا په دې ځای کې به د منۍ څه نه څه قطرې پاتې وي، دا ځای به لا پوره نه وي صفا شوی نه به ایجارو شوی. نو ته چې کله دې کې په تشو میتیازو په لوښو کې تشو میتیازې کې نو په دې کې به ستا یورین هم راشي او همدغه سپرم دغه ته ویل کېږي پوسټ ایجاکولیټري یورینري ټیسټ چې مطلب دغه پالس سپرمیټیوریا به تاسو راځي، دا به ټیک نه وي. اگر چې راځي خو دا دی اوکیجنلی یا دا دی اکسیډنټلی یا دا دی پارشلی په یو ټیم کې دا دی چې په دې وخت کې مطلب د انټرکورس کړی دی ځکه پکې دا سپارم راله او یا په دې وخت کې د پراسټیټ ګلینډ د دې اپریشن کړی دی ځکه په دې کې راله. نو تاسو به هسټري باندې دا پرو دي. بل په هغه ویډیو کې ما ویلي چې زه تاسو ته ما ویلي چې بچیانو زه تاسو ته وایم چې میکروسکوپیک پایوریا څه ته وایي. ما ویلي چې په تاسو په سر کې به دا به ستا عادت چې تاسو په دې ځای کې یا په دې ځای کې په دې کې به تاسو سره پس راځي. د دې رور دپاره بل یو جواب د زنانه عموما دا د زنانو د بچو سیستم د زر ته جوړوم دا د زنانو ویجاینه ده دې ځای کې فرض که سروکس دی په دې ځای کې بره یوټرس دی کوم ته چې موږ بچي دانه وي په دې یوټرس کې دې طرف ته یو فلوپین ټیوب راغلی او دې طرف ته یو فلوپین ټیوب راغلی په دې ځای کې اوري ده او په دې ځای کې اوري ده. د خپل مریضان په دې پوهه کوم یا د خپل پیجرونه په دې پوهه کوم چې کله ویجاینه کې په دې ځای کې سپرم لاړ شي دا په دې ځای کې یو نیمه انچه ځای دی په دې کې دننه راشي او دې یوټرس ته راشي په دې یوټرس کې دا د انډ انتظار کوي. دا هم د دې رور دپاره دا خبره ده خو په کومه دا د دې دپاره چې زما د رقم پیج ملګري چې دا پې پوه شي دا په دې کې انتظار کوي چې څنګه دې ځای کې انډ راکوزه شي د دې اوري نه د دې اور نه څنګه انډ راکوزه شي دا په دې ټیوب کې انتظار کوي دا په دې ټیوب کې انتظار کوي او دا سپرم دې ځای ته خیږي دا سپرم دې ځای ته خیږي. نو چې کله زمونږ انډ فرټیلایز کېږي او د دې نه ماشوم جوړېږي د دې شروعات په دې ټوب کې کېږي. بعضې وخت کې به تاسو اورېدلی وي د هغه ماشوم چې دی نو دا په ټوب کې دی. په ټوب کې مطلب دا شروعات نارملي په ټوب کې وشي او چې څنګه دا فرټیلایز شي نو دا انډ ایسته به یې په ځای کې راکوزه شي هغې ته ایمبرو ویلی کېږي او په دې ځای کې دا ګروت شروع کړي. د دې حمل شروع شو په ټیوب کې فلپین ټیوب کې خو څنګه د قدرت دا سیستم د ډایرکټ استداره کوشش شي او دا په دې یوټرس کې دننه استخپل ګروت شروع کړي 9 میاشتې په دې کې واړی. اوس څه وشي په بعضې کیسونو کې دا وضاحت د دې رور دپاره دی. په بعضې کیسونو کې دا انډه د دې ځای په ځای باندې بره روانه شي چې بره روانه شي نو د دې اوري د دې رور دپاره دا وضاحت کوم او د دې فلوپین ټیوب د دې په دې منځ کې سپیس دی دا ډایرکټ نه راځي دا یو بل سره اټیچ نه دي د دې په منځ کې نری سپیس دی هغه د دې دپاره چې هره پیره کې الله تعالی فرض کړي دې طرف ته مطلب دا کیچ کوي او دا راولي نو په دې کې به موټۍ بیا راتللی که دا ډایرکټ دې ځای کې داسې وي په دې کې به موټۍ یا سختي راتللی. په بعضې وخت کې دا کم انډه چې فرټیلایز شي نو دا بره روانه شي چې دا بره روانه شي
نو دا په دې ځای کې ایسته راپرېوځي راکوزه شي او د زنانه د کولمو سره یا د اینې سره په دغه ایریا کې ایسته د ماشوم ګروت شروع شي. کله په دغه ځای کې د ماشوم ګروت شروع شي نو په زنانه باندې عموما درد راځي او چې کله درد پرې راشي نو بیا هلته چې لاړ شي الټراساونډ ولیکي دغه ته ویل کېږي ابډامینل اکټاپیک پریګننسي. ابډامینل اکټاپیک پریګننسي دا هم ده چې په دې ځای کې شروع شو. اکټاپیک پریګننسي دا هم ده چې د انډه پرس کې دې ځای ته راغلی او په دې ځای کې ماشوم شروع شو. اکټاپیک مطلب هغه حمل چې کوم د خپل قدرتي ځای نه بې ځایه شروع شوی دی. صرف دا چې دی دا نارمل پریګننسي ده. نور که په دې ځای کې که په دې ځای کې په دې ځای کې که په دې ځای کې دې ته ویل کېږي اکټاپیک پریګننسي. خو که په دې ځای کې کله راشي نو بیا په دې ځای کې ورته ویل کېږي ابډامینل اکټاپیک پریګننسي. زه اوس دې ورور ته یو خبره کوم. څونه وشو چې مطلب د اوسه پورې د چا د کولمو سره ماشوم پیدا شوی چې دغه کولمو کې پروت دی. څونه ته ماته په پاکستان کې زما 51 سال عمر دی، په دې 51 سال کې ماته یو کس یاد کړه. په دنیا کې ماته په دې اوسنۍ 51 سال کې یو کس یاد کړه چې دغه ابډامینل پریګننسي شوې ده. دویم نمبر د دې ورور لپاره خبره کوم چې فرض کړه ما اوس کو شربت مو اوس کو یا مې ډرپ وخېجو او زه لاړم ما د بلډ پرشر د شوګر ټیسټ ما وکړو. فرض کړه ما سره راغی 190 ما سره راغی. زه ډاکټر ته مخامخ شوم نو څه هغه ماته د شوګر ګولۍ لیکي که فرض کړه هغه لیکي به مقلتیا کوي. اصول دا چې دی به ما سبا بل سبا 3 ورځې د ما نارې د شوګر ټیسټ وکړي او د دې نه علاوه HbA1c به دا ما باندې وکړي. HbA1c چې د 3 میاشتو لپاره مطلب د شوګر څنګه چلیدلی دی دا د اوکیجنلی یا د پارشلی یا د وختي طور یا فرض که مطلب زه غوسه یم خفه شوم کور کې مې چیړو کو زه لاړم ډاکټر له هغه ماته وچو خو لکه دا بلډ پرشر خو ستا فرض کې 190/110 mmHg دی. ډاکټر زما بي پي چیک کړه زما په سر باندې درد زه لاړم د سر د درد کیس کې خو هغه ته معلومات نشته چې د کور کې دغه کړی دی چیړ کړی 190 او دا مته وکړي خو لکه ته راګولۍ جاري سي ته یې وسه مطلب یې روزانه جاري سي ته او بس دا ستا لپاره خوراک شو. دا به دا ډاکټر مقلتیا کوي که دا به هوښیارتیا کوي. دا هم اوکیجنلي خبره ده ځکه چې ما دغه کړی ما دې وخت کې خواږه ډېر زیات کړي یا مې ډرپ خېجولی د ګلوکوزو. دا هم اوکیجنلي خبره ده. دا تاسو چې کومې خبرې کوئ چې مطلب سپرمیټیوري نورون مې په دې کې خیر د معذرت سره راته وایم ډېر په معذرت سره لږ نه ډېر په معذرت سره سپرمیټیوریا دوقمره به ته یادې لکه څونه چې مطلب ته به ماته اکټاپیک پریګننسي اوښې ابډامینل اکټاپیک پریګننسي چېرته د زنانه چېرته د کولمو سره ماشوم پروت دی نو زه به تا سره بیا سپرمیټیوري ومنم. تیورۍ راغیستی دی چېرته په 10-15 لکو کې چېرته یو کس دی بیا هغه نشم ویلی خو د ځوانانو ته چې کوم کېږي نو دا په یوریا ده. د خدای خاطر وکئ او د قوم زما علم دونه نشته خو زما عمر ماته دا وایي چې ته به ورانه خبره نه کوې. زما علم دونه نشته خو زما تربیت زما مور کړی او هغې ماته دا وایي چې مطلب د چاړه به نه ازاروي. بله خبره دا ده چې موږ څه کوو د دې کمنټ سواله ته یم یا ډاکټرانو ته یم یا درې بعضې کسانو چې زما دا علم دی که نه او دا کائنات دي دا د بیماری کائنات دي. د بدقسمتي زمونږ دا ده چې که فرض که مطلب دا د واله د 1 نه واله د 60 پورې ما علم زده کړی او داسې که ما له د 900 یا د 1000 واله مریض راغی دغه سره دغه انسه ده نو زه به دا هم په دې خپل 60 انسه کې راضي کوم. لکه فرض که د زخم دی او د کینسر دی نو زه به که کینسر له د زخم د ویر کوم ځکه هر څنګه خو زه ته دا زخم دی دا بس داسې دی که د بواسیر دی نو که هر څنګه خو زه به ورته یم او د ډکو میټر کینسر دی نو زه به ورته یم یاره دا خو بس بواسیر دی د علاج وکړه. نه ضرور نه راځه به وګورم چې په دې 60 کې په یو څیز باندې زه په 100% مطمئن یم ښه دغه کې نه ورته به یم چې مطلب ریپر ټو فلانی ځای نو بخښنه سوی یم زه مومند یم او لیمزی یم او کلیوال سړی یم نو زموږ ژبه لږ ستغه وي خو مطلب دا ژبې لهجه زموږ ستغه وي. زه مطلب هغه قدرتي فطرت زموږ دغه دی نور زه غواړم چې مطلب لکه زه داسې لهجه استعمال کړم چې خلک ومني چې ولکه د خبرې پستې دي نو دا لږ شانتې وضاحت شه د دې ورور دپاره چې کوم ته سپرمیټیوریا کومې ته وې یا سپرمیچوریا ورته وې یا ته کومې ته سیمینیوریا وې نو دا سیس چې دی دا په دې دوه حالتو کې وي چې کله ته کوروالی کړي او په دغه وخت کې ته حادثاتي ته ور ټسټ وکړي یا ته هینډ پریکټس کړي او په دغه وخت کې ته حادثاتي ته ور ټسټ وکړي نو تاسو به دغه راځي. او دویم نمبر چې تا کله د پراسټیټ اپریشن کړي او تا له سرجن دا نلکه چې کومه ده کوم چې واس ډکټ دی یا سیمینل ډکټ دی کوم چې دا تا له یوریټر ته اړولی نو که دغه وخت کې بیا ته هم دغه به په هغه وخت کې وي چې کله ستا د شپې کوروالی کړي او په سبا له بیا ته تشې امتیازې کوې که مانه څه الفاظ داسې وتې وي چې هغه ستاسو له طبیعت نه چپ وي د هغې نه زه بخښنه غواړم. نور زما دا اصول دي زه وایم که مانه مونځ قضا شي الله تعالی به مې مات کړي خو که انسان رانه خفه شي انسان بیا په جرګو هم نه رضا کېږي نو د انسان ډېر زیات خیال ساتم. اجازت درنه غواړم د الله په امان.